السلام علیکم. تیر یو هفته راسي تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې ډیر زیات د کشمیر نه تشویشناک خبرونه راځي. په مین سټریم میډیا باندې خو سنسرشپ دی، هغوی خو داسې خبرونه نه ورکوي، خو کشمیر ټول په احتجاج باندې دی. او د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې کشمیریانو ته مخکې دلته کې په اوړو به سبسډي ملاوې ده، هغه ختمه کړه، او بجلی خو هغوی وایي چې دلته 2 ډیمه زموږ سره دي، نو تاسو د هغې نه باوجود موږ له دومره ګرانه بجلی ولې راکوئ؟ او دریم هغوی مطالبه دا وه چې کم دلته د اشرافیه د موږ په سخته یو اشرافیه مراعات دي او عیاشي کوي، نو الته کې د ټولو پارټونو نه بالاتر یو کشمیر اکشن کمیټي جوړه شوه او هغوی اعلان وکړو چې د هر طرف نه به کشمیریان راوځي او موږ به مظفر آباد ته ځو او هلته به خپل احتجاج ریکارډ کوو. د دې اعلان نه پس حکومت دا وکړو چې ځای په ځای چې کم ځای نه هغوی ته شک و چې دلته نه خلک راتلی شي احتجاج له، هلته کې روډونو کې کندې وکنلې، روډونو باندې ونې واچولې، کاڼي واچول چې دا خلک رکاو شي، خو خلکو په یو جذبه باندې راووتل او په هغې کې د پولیس سره تصادم وشو. نو پولیس هلته کې د عوام نه پسپایي اختیار کړه او کله چې عوام راوځي بیا حکومتونه د هغې مقابله نشي کولی چې خپل حق دپاره یو موټی شي. هغه چې را روانو بیا دلته نه ورته د پنجاب پولیس ولیږلی شو، بیا ورله اف سی ولیږلی شوه، اف سی په امن و امان صورتحال کې ناکامه شوه، څه پکې ناخوشګواره واقعات وشو، ډزې وشوې، هغې کې خلک زخمیان شو، څه پکې شهیدان شو، هغې نه نور دې خبرې ور واغستو. او بیا چې کله رینجرز راله نو هغه رینجرز باندې عوام انتهایی شدید رد عمل وکړو او هغه رد عمل دومره خراب و چې د رینجرز او د عوامو مخامخ ډېرې جګړې وشوې، سټریټ فایرنګ پکې وشو، ډېر خلک پکې زخمیان دي، ډېر پکې مړي دي. په میډیا یې نه ښیي خو سوشل میډیا باندې چې کم ویډیوز زه ګورم نو هغې کې کافي کسان شهیدان شوي دي. دا مسلې ولې شروع شوې؟ کله چې ته د عوامو نه د هغې حق راهدهي والې او عوامي حکومت ختم کې او یو کټپتلی حکومت کینې، نو هغوی ته پته ده چې موږ د عوام په ووټونو نه یو راغلي، کو موږ هر څومره ظلم کوو بیا به مو د خپل اسټیبلیشمنټ او مشران به مو زبردستی په دې قوم باندې مسلط کوي. او دغه د مین مسلې جړله ده. زموږ د کشمیر وزیر اعظم صاحب چې انور صاحب، هغه دلته کې ناسو په اسلام آباد کې پریس کانفرنس یې کولې، د یرې نه کشمیر ته هم نشي تللی، او بیا یې دا ووایي چې هغوی هلته دا دمکي ورکړې واکو کم موبایل کمپنۍ دلته نیټ ورک بند کو نو د هغه ټاور به په کباړي خرڅو، خو یو ورځ له بیا هم بند کړی شو او رینجرز ډېر شدید رد عمل راغی. نو وزیر اعظم کشمیر نن ما کته د هغه یو بیان دی چې ما خو حکم نه دی ورکړی چې موږ له رینجرز راولېږي، دا چا فیصله وکړه په اسلام آباد کې چې رینجرز یې راولېږي، او نه موږ د موبایل نیټورک بندولو ډیمانډ کړی دی، دا چا کړی دی؟ نو دا خو ټولو ته پته ده چې په دې ملک کې یو فرسوده نظام دی چې د اشرافیه مفادات کوي او د عوامو باندې هر قسمه ظلم کوي. خو زما سره دا تشویش خبره ډیره دا ده چې زموږ سره په بارډر باندې مقبوضه کشمیر دی، آزاد کشمیر خو موږ وایو چې ډیر زبردست دی، فخر کوو چې آزاد شوی دی او دلته خلک ډیر د سکون ژوند تیری، او په مقبوضه کشمیر کې د هندوستان فوج په کشمیریانو ډیر ظلم کوي. خو هغوی چې دا ګوري چې دلته فورسز په دې کشمیریانو باندې دا ظلم کوي او دوی د روټۍ دپاره احتجاج کوي چې ارزانه کې او بجلی دپاره، نو په مقبوضه کشمیر کې خو اوړه غالبا چې ډیر ارزان دي، هلته په 28 روپۍ کیلو دی، دلته په 170 روپۍ کیلو. نو هغوی به دا سوچ کوي چې په مونږ باندې دلته مقبوضه کشمیر کې هندوستاني فوجیان ظلم کوي او په آزاد کشمیر کې هلته خپل انتظامیه په هغوی ظلم کوي، نو زموږ حیثیت خو برابر شو. آیا موږ له ازادي پکار ده د هندوستان نه چې موږ د دې سره شامل شو؟ دا ډېر تشویشناک دی او د دې خلاف پروپاګانډه هم کیږي. داسې قوتونه به د دې نه فایده اخلي چې منځګړي چې هغه د مذاکرات ناکامه کوي. د خدای دپاره هرې مسلې حل د ډنډې او د ګولۍ نه دی، مذاکراتو کې دا زموږ خپل عوام دی، خپل حکومت مو دی، نو چې موږ په خپلو عوامو ګولۍ ورو نو د بل نه به څه ګیله کوو چې ته په مقبوضه کشمیر کې ظلم کې او زما دا ورته به نه ښکاري. په میډیا به ته پابندي ولګې، سنسرشپ به کې، خو دا خو د میډیا دور نه دی. میډیا څوک ګوري؟
سوشل میډیا دور دی او د سیکنډ ویډیوګانې راځي. یو افسوسناکه ویډیو مو وکته چې یو پولیس شیلینګ کوي او یو هلک ته پټیږي او هغه هغې دریا ته غورځېدلې د بره سر نه اوبو ته چې راغورځېږي یا ډېر یو دغه پوزیشن کې راغورځېږي. دا ډېر د افسوس خبرې دي او دا خورېږي او د دې نه دشمن فایده لي. د خدای دپاره کښېنئ، د دې خلکو سره مذاکرات وکړئ، معافي ترې وغواړئ. دا چا چې ډزې کړي دي په عوامو ادې ترې معافي وغواړي، دا کم حکومت چې ظلم کړی ادې ترې معافي وغواړي او د هغوی دا جایز مطالبې دي فوري تسلیم کړي شي، کنې دا وور چې دی دا به زموږ ته ډېر لوی نقصان ورسي. امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. ویډیو باندې کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.